جی السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم فرمان الله ملیزی او تاسو وینئ منی نیوز. ګرانو کتونکو دا وخت زموږ سره د جمعیت طلبه اسلام نظریاتی صوبائی اور مرکزی رہنما جناب عیسی خان صاحب زموږ سره موجود دي. عیسی خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د ټولو د مخه خو ستا هرکلی موږ وایو چې ته زموږ پروګرام ته راغلې. مننه کور ودان. عیسی خان صاحب که دا راته ووایه ستی کوم طلبه تنظیم چې دی د دې د اهمیت په باره کې راته ووایه دا طلبه چې دی دا په سیاست کې څونه اهمیت لري؟ د ټولو در مخه تاسو ته فرمانلان ملیزی صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکوئ. یقینا هم طلبه د یو طلبه تنظیم په نمایندګي باندې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ستاسو سوال دا دی چې طلبه تنظیم یا طلبه سیاست په معاشره کې کم اهمیت لري. نو یقینا هم د طلبه تنظیمونو ډیر لوی اهمیت دی. که چیرې موږ پر هغه باندې جوور غږیږو دومره وخت به نه وي چې موږ به د دې تاریخي پس منظر بیان کړو. طلبه تنظیمونو موږ ته سیاسي لیډرشپ راکړی دی چې هغه بیا کله چې یو طالب العلم په طلبه سیاست کې د کالج او د یونیورسټۍ سره یا له مدرسې سره په طلبه تنظیم کې د هغه حصه جوړ سي، په هغه کې خپلې اکټیویټیانې کوي، نو په ده کې سیاسي طور یو شعور راځي. موږ ته طلبه تنظیمونو جمعیت مولانا عبدالقادر لوني صاحب چې زموږ صوبایي امیر دی هغه یې موږ ته راکړی دی چې دا وخت هغه یو پارټۍ چلوي، هغه یو جماعت چلوي. که چیرې مولانا عبدالقادر لوني صاحب له دا ګوند څخه ایسته کې نو زما خیال زما ګمان نه کېږي چې بیا دې دا ګوند داسې منظمه پاتې سي، چونکې دا طلبه تنظیم روزلي خلک دي. کله چې زموږ سیاسي کارکنان او سیاست له منځه وړلو لپاره د لویو باباګانو نه وه خوښه، نو د هغه وخته څخه چې د جنرال پرویز مشرف مارشالله وه، د جنرال ایوب خان، د جنرال ضیا، له هغه وخته څخه د جرنیلانو ټول کوشش دا سوی دی چې موږ به دا سیاسي شعور څنګه له منځه وړو، موږ به سیاسي لیډرشپ څنګه له منځه وړو، موږ به سیاسي کارکنان څنګه ختموو. نو د دې سره دوی چې کم سوچ وکړي چې دا به طلبه تنظیمونه موږ دباوو، طلبه تنظیمونه به له منځه وړو، ځکه دا یو سپلایي ده. طلبه تنظیمونه سیاسي لیډرشپ تیاروي او تاسو وینئ که چیرې یو سیاسي کارکون په طلبه تنظیم کې وخت نه یې تیر کړی، هغه زموږ په بلوچستان اسمبلی کې نن به طور مثال پراته دي، تاسو یې وینئ، موږ به یې نوم نه اخلو. هغه نه د قام نمایندګي کولی سي، نه د ولس نمایندګي کولی سي، نه د ولس په درد خبر دی، نه تعلیمي ستونزې حل کولی سي. نو دارنګه چې کم په طلبه تنظیمونو کې اوسېدلي خلک یې هغو ټکرې وړې وي، هغه د ولس په هر غم باندې خبر وي، د ولس هر درد دته معلوم وي، او هغه بیا پر روان وخت کې د قام، د ملت، د ټول ملک، د ټولې صوبې، د خپلې قبیلې، د خپل مور و پلار د زړه ارمان وګرځېږي، د هغو ارمانونو روپره کړي، بلکې د ټول انسانیت دپاره یو د خدمت درد د په زړه کې پیدا سي. عیسی خان صاحب که دا راته ووایه کوم د تعلیمي کوم داسې تنظیم چې دی د دې تاریخ او تسلسل یې څنګه؟ زموږ تاریخ خو ډېر اوږد دی. راته ووایه کوم زموږ دا اوس کوم حکومت چې دی هغه دا وایي زموږ کومه خطره چې ده هغه د تعلیمي تنظیمو څخه ده. تعلیم چې کوم خرابوي هغه تعلیم چې کوم خرابوي هغه د تنظیمونه خرابوي. لکه څنګه چې موږ ورته وګورو په بلوچستان یونیورسټي کې د لیپه کوټه بلوچستان یونیورسټي کې داسې د بلوچ او د پښتون په نامه باندې دوه تنظیمونه چې هغه سره وجنګېده، په دې په منځ کې بیا جنګونه وشي، د هغه تنظیمو والا جنګونه سره کوي. ستا خبره بالکل صحیح ده. دا د ریاست یو غلط فهمي ده چې زموږ په مابینځ کې دا کیسې اچولې دي. طلبه تنظیمونه که د بلوچ یا پښتون په نامه باندې سره جنګېږي، دا هم دوی سره جنګوي، دوی موږ په خپل مابینځ کې سره وهي. که چیرې خلک دا سوال کوي چې طلبه تنظیمونه خلک له تعلیمه څخه لرې کوي، خو زه بیا وایم چې طلبه تنظیمونه په خلکو کې د تعلیم جذبه پیدا کوي. اوس ګوره که چیرې زما دا خواهش وي چې زه د یو سیاسي لیډر پیدا لوی سیاسي لیډر جوړ سم، نو زه به بیا خامخا
چې کوم سټډي سرکل دی په یونیورسټیانو یا په کالجونو کې، نو هغه ماته دا راشي چې ته تر هغو پورې سیاسي لیډر جوړېدلی نه سې چې ته تعلیم ته توجه نه ورنکړې. که زه دا وغواړم چې زه دې په دې ملک کې یو ساینسدان جوړ سم، نو هغه طلبه تنظیم و ماته د وخت در مخه دا شی را په ګوته کوي چې در هغو پورې ته ساینسدان جوړېدلی نه سې چې ته تعلیم ته توجه ورنکړې. خو د دې سره طلبه تنظیم په طالب العلم کې د وخت در مخه سیاسي شعور پیدا کوي. که چیرې موږ دا ورته وګورو کوم بار ملکونه چې د تعلیمي ادارو کې سیاست موږ نه دی لیدلی، نه دا صرف په پاکستان کې ولیدي؟ نه، په پاکستان کې نه، په ټول ریاستونو کې که تاسو لږ تاریخ ته نظر وکړئ، په هندوستان کې په هر ملک کې هلته طلبه تنظیمونه شته، هلته طلبه سیاست شته. او د پاکستان په آئین کې کله چې د پاکستان آئین جوړېدی په دې کې د طلباو ډېر لوی کردار دی، د طلبه تنظیم ډېر لوی کردار دی. او بل د طلبه تنظیم څخه ورپارېغه شوو خلکو په دغه آئین جوړ کړی د پاکستان. د پاکستان په آئین کې دننه د طلبه سیاست ډېره لویه برخه ده. نو دا خو د بده مرغه موږ په خپل مابین کې سره جنګي. او بل د بلوچستان یونیورسټۍ تا ذکر وکړي، په بلوچستان یونیورسټۍ کې چې کله طلبه تنظیمونو یونیورسټۍ د طلبه تنظیمونو په لاس کې ول، هغه وخت په یونیورسټۍ کې امن و، هغه وخت په یونیورسټۍ کې ورورولي ول، هغه وخت یونیورسټۍ یو تعلیمي اداره بلل کېدل. چې کله طلبه تنظیمونه پر سر باندې ووهله، طلبه تنظیمونه په خپل مابین کې سره اخته کړل، طلبه سیاست یې له منځه ویوړی. اوس ته دا تصور نسې کولی چې بلوچستان یونیورسټۍ اوس یو تعلیمي اداره ده، که دا خدای مکه یو چاونۍ ده. نو نن زموږ تعلیمي اداره هغه په چاونۍ باندې بدله شوې ده. که چیرې زه راسم د بلوچستان یونیورسټۍ یا زموږ داسې نورې کوم غټې یونیورسټۍ چې کوم د بیوټیم یونیورسټۍ چې ده، د دې پر خوا کې راځم کوم ستې تعلیمي تنظیمونه هلته موجوده هم دي. دغه باوجود بیا هم کوم ویډیو سکینډلز چې کوم راځي، کوم زیادتیانې چې سوي دي، د دې په خلاف باندې ته کوم اکشن اخیستی؟ د دې په خلاف باندې موږ د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي او دارنګه د پی اس او تنظیم، پی اس او چې کوم هغه وخت عثمان خان کاکړ ګروپ ولو، د دې چې کوم صوبایي صدر دی کبیر افغان، او بل د زبیر شاه هغه چې هغه د پی اس اف آزاد سره ولو، او دارنګه اسلامي جمعیت طلبه ولا، دارنګه نور سیاسي ګوندونه د طلبه بی اس او پجار ولا، ډاکټر مالک بلوچ ګروپ، او دارنګه بی ان پی بی اس او ولا، نور سیاسي طلبه تنظیمونه ولا، موږ په ګډه باندې یو طلبه ایجوکیشن الاینس جوړ کړي. او بیا موږ د وایس چانسلر جاوید اقبال په خلاف باندې ډېر لوی تحریک وچلاوی. په هغه تحریک کې زموږ طلبه تنظیمونو سربراهان په جیلو باندې ننوتله، پر هغو باندې چاپې ووهل سولې، هغوی په قید کې بند سول، دا د سریا په تاڼه کې هغوی بند سوله، زموږ طلبه تنظیمونو نمایندګان لاپاته سوله. خو دا ټول شان موږ مخ ته کښېښودله، موږ دا تعلیمي اداره بچاوېدل غوښتله. موږ غوښتل چې دا د یو منصوبې تحت دا زموږ تعلیمي اداره 20 کاله 50 کاله 40 کاله پر شا باندې ولاړله. یو پلار اوس دا تصور کوي چې زه دا لور څنګه دا تعلیمي ادارې ته واستوم، زه دا زوی څنګه دا تعلیمي ادارې ته واستوم، چونکې په بلوچستان یونیورسټۍ کې خو دا دندې شروع دي، داسې سکینډل دی، په هغه کې وایس چانسلر ملوث دي. خو د دې ټولو حل دا دی چې موږ له اولې ورځې دا وایو چې موږ په تعلیمي ادارو کې دي اسلامي ماحول جوړ شي. د جمعیت طلبه اسلام او د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي دارنګه اسلامي جمعیت طلبه چې څومره مذهبي طلبه تنظیمونه دي، موږ وایو چې د ماسټر او د ملا ترمنځ تفریق ختم سي. دا د انګریز یو ایجنډا ولا چې مولوي صاحب جلا دي او ماسټر جلا دي. موږ وایو دا ټول د یوې معاشرې خلک دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ په دې معاشره کې اوسېږو. زموږ په تعلیمي اداره کې د یو اسلامي ماحول جوړ سي، بیا به دغه بلوچستان یونیورسټۍ د جامعة الرشید مدرسې غوندې وي، هغه کردار د ټول قوم په مخ کې دی. که چیرې موږ راسو د کوم د یونیورسټیانو مبارک کې موږ سره وګورو، ډېر داسې موږ اورېدلي دي چې دا کوم تنظیمونه دي دا خلک تعلیم ته نه پرېږدي. آیا دا ګرد ورځ و اتڼو ته پرېږدي، اتڼونو کې شروع، یا به ګرد ورځ په سرکل کې دغسې ناستې تعلیم نه وي پکښې کې؟ هغه د اتڼو سوال خو تل هغوی څه وکړه چې هغوی اتڼونه پکې کوي، خو موږ هم د هغوی پر ضد باندې راپاڅېدلي یو چې کم په تعلیمي ادارو کې اتړونه کوي. البته یو د ثقافت ورځ د په کال کې یو ورځ د خوشحالۍ ورځ وي، یا د انعاماتو ورځ وي، یا داسې بله ورځ وي، په هغه ورځ که دوی خپله خوشحالي وکړي، دا د پښتانه ثقافت دی، یو د پښتانه تهذیب دی اتڼ کول. پښتان شناخت
په نړیوال سټیج باندې د پاکستان شناخت پر ثقافت باندې کیږي چې پاکستان ثقافت څه دی. د پاکستان قومي ژبه هغه اردو ده، د پاکستان قومي لباس هغه شلوار کمیس دی. نو دا خو دوی موږ ته په کتابونو کې راشي. که چیرې بیا زه د پاکستان قومي ورځ د ثقافت غلمانځم دا په یونیورسټۍ کې ممنوع ده یا نه ده ممنوع. قوم دلته خپل د ثقافت ورځ جوړولی سي، خو البته قومي تعصب د دې په خلاف باندې خو زموږ د جمعیت طلبه اسلام ګوند جوړ شوی دی او موږ دا غواړو چې زموږ یونیورسټۍ په ښه ماحول کې واوسیږي. دا وخت د طلبه یونین ضرورت دی. کم کار چې په تیر وخت کې ما تاته وویلی چې جرنیلانو به در سره کوئ چې طلبه تنظیمونه پر سر باندې ووهي، اوس هغه کار زموږ د پارټۍ سیاسي لیډرشپ تر سره کوي. هر سیاسي لیډرشپ دا غواړي چې طلبه تنظیمونه په خپل منځ کې سره اخته کړي. نن هغه لوی لوی خلک، هغه لوی قوت، هغه قرار آرام ورته ناست دی. نن زموږ د پارټۍ لیډرشپ طلبه تنظیم د خپل کاز، د خپل اهدافو، د خپل مقاصدو څخه پر شا کړی دی. هغه دا غواړي چې دا طلبه تنظیم خو پر روان وخت کې سیاسي کارکنان وروزي، نو بیا به زما شنشاهیت نه وي، زما مورثیت له منځه ځي. جمعیت علما اسلام دا وخت یو مورثیت ګرځېدلی دی، عوامي نیشنل پارټۍ دا وخت یو مورثیت ګرځېدلی دی، پښتونخوا ملي پارټۍ دا وخت مورثیت ګرځېدلی دی. او تا ولیدله چې خوشحال خان کاکړ اوس نوی ګروپ جوړ سولو. نو دا خو نصر الله زیری دغه طلبه تنظیم پیسو روزلی دی. که چیرې دا نن په نصر الله زیری دونه جرأت کوي، دونه همت کوي چې هغه میدان ته راوځي، هغه وایي چې زه دا حق لرم چې زه د مثال زما آیین تر پښو لاندې سوی دی، زما د پارټۍ دستور تر پښو لاندې سوی دی، زما نظریات له پښو لاندې سوي دي. نو دا جرأت وده ته طلبه تنظیم ورکوي چې دی نن مثال میدان ته راوځي. ګرانو کتونکو، دا عیسی خان صاحب و چې دوی ته خپلې خوږې خبرې وکړلې. د جمعیت طلبه اسلام مرکزي او صوبایي رهنما ولو کور د ودان ډېره مننه. دا وخت فرمان الله ملیزۍ ته اجازت راکړي. کور مو ودان ډېره مننه. الله حافظ.